हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब मशहूरी की शराफुद्दीन लाला और कौरनी ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक जिनका इंसानियत रवाज न इंसानों को दोस्ती कानून कम अमल व सजा न इस्लाम यादा मुल्क का गम की शराफुद्दीन सर शरीफ दागम यवज जगन बल्कि दागम जपूर सिंह और वतन और दादा के खाम खाबशा दामा सकड़ी अवैल बहमी खाम खाबशा दावैल हमें और मासू सकड़ी बहमी खासकर जुमा पहावाला मानी शाफिर साहब खदा मरहला के जुमा वाकी नरवश जिंदगी बचुआए मुझे खदा वाल जिंदगी ना जब कोशिश होती है कि जनाजा की शिरकत हो तो हवा करम नरावर से मुझे कुछ नहीं लेकिन न सदमा और परेशानी की कम बर्बारियत कम जबर कम जुल्म दाडेर शख्स की वजियत हर खलू की वजियत लसानी रंग काऊ इब्तदा द पार्सू द पश्तो या द पश्तो द हजारा दी या द शियो द सुनी दी चार चार कोशिश काऊ हर कोशिश अल्लाह नाकाम और देर वक्त पदग खबरों और पदग नारू की ब्याह मजलूमियत चिन्हन वदग ख़ानदान तो पेश की और लाकियत चिकल दग नारी पगड़ी से अब मजलूमियत ब्याह मन सासर स्टाफ मजलूमियत की सासर द हमदर्दी ये वजह यव तबका न मिल न यव काम मिल न यव नस्ल दिव्य पश्तो दिव्य जी खावन बल्कि हर सड़ई द कम काम सर ताल्लुक लड़ी अगर दाग वाली दा जुल्म दा जबल उम्र दरखपल हद पूरी सोन रसाई किया दा नारिया सड़ई नहीं شما دا ستوره وواله ما پلانه وکړه دامانه مو وکړه چې د کومه حده پورې رسایي وه څه کولی شو هغه سوي دي چا به په یوه طرز کړي چا به په بل طرز کړي د هر سړي خپله طریقه کار ده خپله حکمت عملي ده پکار دا ده چې زموږ خلک د علاقې او د وطن د دغه عمل نسبت وکام ته نه چې دا ټول هزاره کام وکړي دا افسوس شته دا ګیله زموږ شته پکار دا وه دا ما بل ځای هم ویلي دي چې د دغه هزاره قوم برادري که سیاسي مشران دي که قبایلي مشران دي که د دې د فرقې مشران مذهبي رهبران دا پکار وه چې اوله مطالبه دې کړې وای چې دغه قاتلان چې کوم چا دغه ظلم کړی دي موږ د حکومت سره مطالبه کوو چې دا دې ګرفتار شي او چې کوم ځای دی هغه ځای ته واورسي دې اول مطالبه کړې بجای د دې چې موږ مطالبه کوله دې به کولی دا مطالبه نو به ډېر ښه خوند کړی دویمه مرحله دا نه شوه کولی د دې سړي سره د ده د خاندان سره دا ګرد سره راټولېدی شو زه نمونه اخلم که عبدالخالق هزاره دی چې د هزاره ډیموکریټیک پارټي مشر که د دې علاقې هزاره ایم پی ای دي قادر نایل هغه دی یا د دې د هزاره قوم کم قبایلي مشران دي یا د دې علما معروف چې کوم علما دي موږ ته محترم دي
پکار دا و دې په ګډه فوراً په 24 غنټې کې نه بلکې په 3 غنټې کې دننه دی پریس کانفرنس راغوښتي وای بېشکه په هزاره ټاون کې دې راغوښتي وای په مري آباد کې دې راغوښتي وای دا اعلان دې کړی وای چې د دغه بربریت د دغه صفاکانه د دغه ظالمانه جابرانه عمل چې غیر انساني غیر اسلامي دي د دنیا په یوه مذهب په یوه قانون نه دي روا موږ د دغه عمل غندل او موږ د دغه متاثره خاندانو سره چې شرف الدین یا هغه نور الفان چې زخمیان دي په هسپتال کې پراته دي یو باجزه هلک دي بل څوک دي موږ د دغه سره ملګري یو ولاړ یو د هغه خلکو خلاف چې د هغه څه هم تعلق د هزاره قوم سره د هغه چا سره دا دې لره په کار وچ کړی وی لیکن د بده مرغه ولې نه وکړي څه پېښه وه لیکن موږ له دا په کار ده چې موږ دغه ظلم دغه جبر در یو قومه پورې د دوه قومو مسله باید نه کو جوړه د دې څخه د دوه فرقو د شیعه او د سني مسله نه کو جوړه د دې څخه د پلانیزي او د هزاره قوم مسله نه کو جوړه په دې کې د علاقې هم تاوان دي د وطن هم تاوان دي د دغه خاندان چې کوم مظلومیت دي و هغه ته نقصان رسوي ده لہذا موږ پر وخت د حکومت سره مطالبه کړې ده د حضرت شیراني صاحب په نمایندګي د حکومت سره مطالبه کړې ده پر څه طرز مې کړې ده چې دا خلک به نشي اوس صرف په نیولو هم نه خلاصېږي و دې ته به سزا ورکوي چې کومه سزا د یو قاتل ده بیا دا رقم چا در نه پورې نه دي کړی لکه څنګه چې دې خلکو دې نه پکار ده چې د هزاره قوم قومي او قبایلي مشران مذهبي مشران مسلکي مشران سیاسي مشران چې هغه نن په حکومت کې ګډون او حصه هم لري د دې ذمہواري جوړېږي د دې چاونه مطالبه کوي چې د حکومت سره واسطه کوي چې خلکو ته سزا باید د دې سړي سره ولريږي کوم کیس چې دا سړی دی په عدالت کې هغه باید د هزاره قوم مشران دغه علما دغه سیاسي معتبرین هغه وکړي دا کار چې څنګه تسلي د دې خاندان د دې خلکو کېدلی شي باید هغه وکړي چې دغه نفرت دغه تعصب دغه فرقواریت دغه لسانیت هزاره او پښتون ناره دا د مابین باید و دغې نارو ته موږ ځای وکړو په آخر کې موږ بیا یو وار تا ته تسلي درکړو چې دا کوم ملګري موږ راغلي یو دا صرف 4 5 6 10 12 ملګري نه دي دا هغه معتبر خلک دي چې د دې وشاته په سراو او په لکاو انسانان دا راغلي دي حضرت مولانا شیراني صاحب بذات خود دا ستا سره ستا په مظلومیت کې د اظهار یکجهتي همدردي حمایت ستا د هر تعاون او مدد دا تیار لیکن په هر ځای کې په هر مجلس کې نو تی دا مطالبه مه کوئ چې پلانۍ دي نو هم یې پلانۍ دي موږ دا دلي زه د دې 4 وخت مې زه په کار شم د شپې پر 3 بجې پر 2 بجې چې د ټولو ګران ځای دی پر هغه ځای ما ور برابر کړي چې هغه اسانه دي هغه غلطي وس چې هغه ګرانو تی نشي کولی هغه ځه الله تعالی دې وتی ته صبر درکړي خداوند کریم دې وتی ته وزنه درکړي په دنیا او په آخرت کې الله تعالی دې دغه ظالمان چې دا ظلم یې کړی دي الله دې تباه او برباد کړي نشي نابود کړي خداوند کریم دې دغه واقعات دغه حادثات په داسې مو په دا وطن کې نه راولي چې خلک د هغه څخه غلطه فایده اخلي باید موږ هغه قوتونه هغه خلک که یو دي که جمګټله چې هغه کوشش کوي پیښه شوې ده ستا پر وژه ټوپک کېږدي ګټې خپلې کوي پر دې شیانو باید ستیلې ځای چې هر چا په دې معامله کې مدد کړی دي د نارې درهدی کړی دي ستا سره یې ملګري کړی دي څونه یې وس هر چا چې کړی دي دا د دې انساني قومي وطني فریضه وه او هغو ټولو ته دې الله تعالی یو وزنه ورکړي وما علینا